الله تبارک و تعالی واحد لا شریک دی او د الله نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا د اسلام یو رکن دی دویم رکن د اسلام چې دی و اقام الصلاة هغه منځ قایمول دی اول دا گواهی شوه د الله د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دویم رکن د اسلام چې دی هغه اقام الصلاة منځ قایمول دی دا د اسلام دویم رکن دی دریم رکن ایتاء الزکاة زکات ورکول دریم رکن دا دی سلورم و حج البیت د بیت الله حج کول پنځم د میاش د رمضان روجی نیول دا پنځه سیزونه چې دي په دې باندې اسلام آباد دی او اسلام په دې ولاړ دی گواهی به ورکي اقرار به وکي بیا به منځ قایمه او منځ به فرض ګڼي زکات په ورکوي چې کله مالدار وي حج د بیت الله به کوي چې کله در باندې فرض او د میاشتې د رمضان روجی نو د رمضان المبارک روجی نیول دا د اسلام یو رکن دی دا د اسلام یو رکن دی څنګه چې منځ رکن دی داسې میاشت د رمضان روجی نیول دا اهم رکن دی په دې مسلمان پیژنده شي چې د مسلمان روجه نیولې وي دا اهم رکن دی د اسلام اوس دې ټیم کې ګورئ چې کومو ملکونو کې اوس مازدیګر وي هغه ټولو ملکونو کې به اوس د مسلمانانو روجي اوږې تږي به ګرځي دا د الله یو حکم دی بس او میاشت د رمضان روجي چې دي دا فرض عین دي په هر مکلف بنده باندې عاقل بالغ باندې دا فرض دي یو کس هم په مسلمانانو کې د دین انکار کوونکې نشته دی چې د رمضان روجي دي فرض دی روجه څه ته ویلې کیږي روجه ویلې کیږي چې کله طلوع د فجر وشي سحر ورځ شروع کیږي نو د دې ټیم نیواله د ماښام د ټیمه پورې به نه خوراک کوي نه به څښاک کوي او نه به د خپلې بیبي سره حلال هم بستري کوي د سحر نواله در ماښامه پورې د طلوع فجر نواله د نور د راختو نواله د نور د پریوتو پوری د دې سیزونو نه احتراز کول او ځان بچ کول دې ته په شریعت کې روجه وایي اکثر کسانو نه دې کې لږ کوتاهي کېږي نو لږ احتیاط پکار دی روجه شروع کول او روجه ماښام بند بیا ماتول دا د 2-3 منټو فاصلې ټول خلق خپلې روجې خرابي روجه څه ته وایي چې سحر طلوع فجر کیږي چې سبا خیږي چې تا روجه بند کړي بس اکثر خلق اذان شروع شي نو خوراک بس کی او بس کی او اذان پی شروع شي نو یو مسله به یاد ساتئ اذان الکیږي چې کله وخت د سبا داخل شي ځکه کو اذان چاو کو وخت لا نو داخل شوی نو دا اذان به دوباره کوي نو اذان چې کله وخت داخل شي نو دا غي نه پس مؤذن وی الله اکبر نو دې چې اذان کوي نو وخت داخل شوی او دلته دې خوراک کوي نو چې اذان شروع شي نو سمدستی خوراک بند کی خدا اذان خو رستو شروع شو وخت مخکې داخل شوی نکس اذان کې دو سړی خوراک شروع او اذان په ټیم شوی نو دا روجه نه ده شوی او دوباره به بیا روجه نیسي نو پکار دا ده چې سحر د طلوع فجر نه کم از کم 4-5 منټه مخکې سړی خوراک بند دی چې اذانونه کیږي چې دا غي نه تا 8 منټه مخکې خوراک بند کړي دا ډیره قیمتي روجه ده دا یو روجه چې در نزایش ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د رمضان المبارک یو روجه اخوړله قصدن عمدن کدی ټول عمر نفلی روجی اونیسی خود دی روجی هغه برکت نه راګرځي واپس نو به معمولی خبرو ولې روجی خرابو بل
جماعتونو کې بعضې اذان وختي کیږي او بعضې ناوخته کیږي. دې کې د مؤذنینو ګناه نشته دی. اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کیږي، نو څوک یې منټ پس وکړي، څوک یې 2 منټه پس وکړي. اذان کې احتیاط دا دی چې وخت داخل شي نو وروستو اذان وشي، نو دا غوره ده. نو دې کې احتیاط کوئ. په اذان روجې مه بندوئ. وخت معلوم کوئ چې طلوع د فجر څه ټیم کیږي. هی دی نقشې شته دی، علما در سره شته دی، ځان سره تی نقشې والی کور کې ولګوئ، کمره کې ولګوئ، موبایل کې ځان سره ساتئ. ټول کور زنانه او ماشومان لوی پوه کوئ. وایي ګورئ سبا به سهار په دې ټیم خیږي، اذانونو ته به نه ګوري. نو یو دغه احتیاط کوو. بل ماښام کې لږ احتیاط کوئ. کله د ګړو پرقي نو بعضې مساجدو کې اذان وختي وشي، نو وخت لا داخل شوی نه او اذان وشي، نو غوږ دی ټیم صحیح ساتئ ځان سره او ګړی صحیح ساتئ. نو چې خیر اسې نه چې د وخت نه مخکې چېرته روژه ماته شي نو ټوله ورځ روژه دې لاړله. نو سحر او ماښام کې لږ احتیاط کوو. روژه د دقې نوم دی. روژه په چا باندې فرض ده؟ روژه به څوک نیسي؟ اوله خبره خدا ده چې دا بنده به بالغ وي. په نابالغ ماشوم په نابالغه ماشومې باندې روژه فرض نه ده. البته که صحت یې ښه وي، بلوغ ته نږدې وي او وجود طاقت لري، نو پکار ده چې د ځان د عادت کولو دپاره ونیسي روژې، نو ډېره ښه خبره ده. خو چې سړی بالغ وي په ده به روژه فرض وي. په نابالغه ماشوم په نابالغه ماشومې باندې روژه فرض نه ده. دویمه خبره دا ده چې دا سړی به مسلمان وي، نارینه وي یا زنانه وي، خدای به مسلمان وي. په کافر باندې چې دی روژه فرض نه ده، دا صرف په مسلمان باندې فرض ده. درېیمه خبره دا ده چې دې سړي کې به عقل وي، لیونی به نه وي. په لیوني باندې روژه نشته دی. لیوني باندې روژه فرض او واجب نه ده. شین تمخیالي مازدیګر اکثر شروع کړي چې کته کوشو ماښام بانک ته نیمه ګنټه پاتې شین د مجمع نه خپې تو کړي. نه به دا لیوني دي، بس پر لیونو الله روژه نه ده فرض کړي، نو ته ورسره ولې جرحې کوي؟ نو روژه په چا فرض ده؟ چې بالغ وي، عاقل وي، مسلمان وي. نابالغه دی نه ده فرض، کافر دی نه ده فرض، لیونی دی روژه پې فرض نه ده. نو دا د روژې دغه چې دي په دې کسانو باندې روژه چې ده هغه فرض ده. بله خبره به دی چې روژه به نیسي هر هغه کس. اول شرط پکې دام دی که یو سړی روژه چې نیسي دا به مقیم وي. په ده باندې د روژې ادا کول فرض چې دي هغه په مقیم دي. که یو سړی مسافر وي، د کوره ووته په سفر باندې 77 کیلومیټر چې دی دا شرعي سفر دی. د خپل کلی نه ووتلې د سفر په اراده او د هغې فاصله 77 کیلومیټر وه، نو تا ته د شریعت د طرف نه اجازت د روژې د نه نیولو شته دی. که نیسي او که نه نیسي، نیولې غوره دی او د نه نیولو اختیار شته دی چې کله سړی مسافر وي او د سفر مقدار چې دی هغه 77 کیلومیټر دی. او بله خبره دا ده چې دا سړی به روغ وي. روغ که مریض وي نو مریض به ته هم د شریعت د طرف نه د روژې د نه نیولو اجازت شته دی. داسې مریض دی چې دی که روژه نیسي نو وجود یې هلاکیږي، یا که روژه نیسي نو دا مرض یې اوږدیږي، نو ده تم شریعت د روژې د نه نیولو اجازت ورکوي. او بل په زنانه باندې به هله روژه نیول فرض وي چې کله دا د ماهواري د حیض او د نفاس د بیماری نه پاک وي. که د حیض بیماری وي یا د نفاس بیماری وي، نو دغه ټیم کې د دې نه چې ده هغه روژه چې ده هغه بیا په دې باندې نه د لازم او نه به دا روژه نیسي او نه د دې روژه بیا صحیح کیږي. وروستو به بیا د دې روژو دا قضا راوړي. بل د چا روژه به صحیح کیږي؟ لکه روژې خو ډېر خلق نیسي. روژه به صحیح کیږي څنګه؟ اوله خبره خدا ده چې ده به د روژې د نیولو نیت کړی.
په عبادت کې اهمه خبره چې ده اهمه خبره هغه نیت دی. نو یو به دې نیت د روجي کوي. نیت د روجې چې دی د رمضان د روجې د سحر نواله د نور د پریوتو نه چې نور پریوزي د هغه ټیم نه ته نیت شروع کولی شي او د ورځې د نیمې نه لږ مخکې د دغې ټیمه پورې ته چې دی نیت کولی شي. نن نور پریوتو نو د دې ټیم نواله د سبا نه روجه نیسي نو سبا د ماسپخین د وخت د داخلېدو نه لږ لږ مخکې د دغې ټیمه پورې نیت د رمضان د روجي کی. نو نیت به کوي د رمضان د روجي. او بل چې دی دا زنانه به که زنانه وي نو دا به د حیض او د نفاس د بیمارۍ نه پاک کوي او نیت په وکړي نو هله به یې روجه چې ده هغه به صحیح کیږي. نو پکار د چې د خپلو روجو احتیاط کو او صحیح روجې نیسو. علماو نه ټیم په ټیم باندې رهنمایي الو. بعضې خلق تپوس داسې کوي چې کله اذان په بعضې سړي باندې وشي طلوع د فجر وشي دی په حالت د جنابت کی نو آیا دا روجه کیږي که نه کیږي؟ نو بالکل دا چې دا روجه د دې سړي کیږي. مثال کے طور پر اذان پہ اوشو او د په ذمه باندې لا غسل فرض دی نو روجه کې څه قباحت ناراضي پکار خدا را چې د هغې نه مخکې د غسل کړی ځان له تهجد وکړي. خو که به هر صورت داسې حالت په انسان راغی چې اذان پہ اوشو په ذمه باندې لا غسل فرض دی نو د په روجه کې څه نقصان ناراضي. غسل دی د اذان نه پس وکړي خو روجه چې ده هغه صحیح کیږي. البته چې غسل کوي نو هغې کې د غرغړم نه کوي او د پوزې نرمۍ ته د اوبه نه رسوي. دا اصم په غسل کې فرض نه دي. غرغړه کول یا د پوزې نرمۍ ته اوبه رسول دا په غسل کې فرض نه دي. علماو نه تپوسو کوي مزمزه فرض د غسل کې چې ټول کتابونه وګورئ هغې کې راغلي دي مزمزه او استنشاق. غرغړه پکې نشته. مزمزه په ټوله خوله کې اوبه عام کولو ته مزمزه ویلی کېږي او استنشاق پوزې ته اوبه رسول دې ته استنشاق ویلی کېږي. لکه دا مونږ چې په اودس کې کوو خو په اودس کې فرض نه دی او په غسل کې فرض دی. فرق صرف دقه دی. مونږ چې اودس کوو په روجه کې خولې ته اوبه ورچو که نه پوزې ته اوبه ورچو که نه چا تپوس کړی دی چې روجه مې ماتېږي نه دقه مزمزه او استنشاق دی. خدا په اودس کې سنت دی او په غسل کې فرض دی. نو چې غسل کوئ څنګه چې اوداسه کې خولې ته اوبه ورچوئ ټولې خولې ته اوبه عام کوئ ټولې پوزې ته اوبه عام کوئ غسل وشو. که بیا ماسې ډکې د شکي جو خیر دی ماښام پسې غرغړم وکړه د روجه ماتي نه پس د پوزې نرمۍ ته اوبه م ورسوه. خو به هر صورت غرغړه چې ده دا د اوداسه د غسل نه په فرائضو کې شته دی او نه په سنتو کې شته دی. نو به هر صورت پکار دا ده چې ټیم په ټیم د خپلو روجو خیال ساتو. سبا نه به انشاءالله بیا د روجې اقسام وایو چې روجه په څو قسمه ده سنت فرض واجب مندوب مکروه. بعضې وخت کې روجه نیول مکروه دي بعضې ورځې داسې دي چې په هغې باندې روجه نیول حرام دي لکه د اخترونو ورځې شولې. نو انشاءالله د دې وضاحت به کوو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق